ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علم خان شیرپو یم، کیمرامین راسره یاسر خان دی او دا مهال زه چارسدي په بازار کې موجود یم. ګرانو کتونکو تاسو به کتلي وي نن هغه مخرۍ ډېرې زیاته خوشحاله دي کوم چې د پاکستان دشمنه دي، یعنې ملک دشمنه خلکه. امریکا وایي چې د پاکستان په میزایل نه پابندي ولګي، د دې په اټمي هتیارو باندې پابندي ولګي. نه لکه ته سوچې چې ته زموږ سره دا خبرې اترې کوې، خو دې وخت کې چې کوم دی د غیرتي د محب وطن پاکستانیانو به پته لګي. زه به دلته کې مختلف دوکانونو ته ځم او خبرې اترې به کوم او هغوی نه به چې کوم دی خو بابا خلدي بابا له به ځم. السلام علیکم بابا، څنګه لخي بابا؟ د امریکا وایي که نه چې د پاکستان په دې ختیار د پابندي ولګوي په میزایلو باندې، نو امریکا څوک ته په دې باندې تاسو وایئ چې دې موږ امریکا به څنګه ولګوي او زموږ په ملک کې څه کار دی؟ موږ امریو شو موږ زموږ خو نه چې امریکا به دغه لګوي، امریکا همسایه خو نه وو. بعضې خلک په دې باندې اوس خوشحالېږي چې پاکستان کې دا پابندي ولګي مخرۍ دي. دا نو کوي دا هغه پکې فتلاخیان خلک ولاوي، هغه بې غیرته دی، هغه ډېر بې غیرته. بابا وایي ولې موږ به مړو سو، دا خبره وره. السلام علیکم خان، څنګه حال دی؟ خیر دی. خان زه پوښتنه کوم امریکې دا ختیار دغه خو دلته چې کومې مخرۍ دي هغوی ډېر جشن مانځي، تاسو به څه وایئ؟ زه وایم چې د امریکې کار څه دی چې موږ له باډر راکوي. امریکا د خپل ملک او خپل ځان سنبال کی او مسلمان چې نو خو د ځان نه ټوپک تماچه خپل نه کوزي کنه، نو میزایل به مونږ ولې ختمو، اټم بم به ولې ختمو؟ دا خو زمونږ دفاع ده، مونږ یو اټمي طاقت یو، مونږ اټمي طاقت یو. بس تشه بدقسمتي دا ده چې زمونږ لیډرشپ خراب دی. لیډرشپ او دې وخت کې زمونږ آرمي چې څنګه لګیا د جی اس هغې ته څنګه ګورئ؟ زه وایم چې ښکاره داسې ښکاري د زړونو نه الله خبر دی چې عاصم منیر صاحب په ډېره موده پس یو د سړیتوب او یو تکړه او یو محب وطن سړی راغلی دی.